نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا د يهوديانو یو زنانه و زینب بنت الحارث هغه چې کوم دی هغه یو چیلې علاله کړو پاغي کې زهر واچول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راوړل. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وکتل دي کې زهر دي نو فورا آرډر جاری کو يهوديان په یو ځای کې راجمع کړي. نو دا يهوديان راجمع کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه هغه ته وی عزت تاسو ما منئ که زه څه خبره تاسو وته وکم تاسو تصدیق کوئ هغې ورته وي او موږ تصدیق کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي ستاسو پلار څوک دی؟ دی ورته وایي پلانې. نبی علیہ السلام وایي دروغ هم ویل ستاسو پلار پلانې نه دی پلانې دی. هغې ورته صدقته تا رښتیا ویل نبی علیہ السلام ته وایي. بیا تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کوي وایي که زه چېرته تاسو ته ووایم چې تاسو چې کوم دی ما منئ هغې ورته وي او تا چې کوم دی منو. نو مختلف سوالونه ترې وشو. بیا دا سوال هم د دې نه شوی چې تاسو به جنت ته ځئ که جهنم ته به ځئ. نو یهودیان ورته څه وایي نبي علیه الصلاة والسلام ته دا هغه بدبخته قوم دی چې دوی ته ښه پته و چې دا پیغمبر دا په حقه دی. نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي موږ به جهنم ته ځو خو د لږ وخت دپاره بیا به تاسو زموږ په ځای باندې جهنم ته راځئ او موږ به بیا جنت ته ځو. زما او ستا هغه پیغمبر چې هغه د ټولو انبیاو امام دی امام الانبیا او زما او ستا د پیغمبر لږ تاریخ که ما ورته وګورو د هغه سره د رب کائنات ناشنا سلوک ورسره کړی دی. زما او ستا د پیغمبر نه مخکې پیغمبرانو باندې هغې کتابونه نازل شوي وګوره. موسی علیه الصلاة والسلام جلیل القدر پیغمبر دی. الله تعالی هغه ته تورات ورکوي. تورات ورته څنګه ورکوي؟ نه هغه موسی علیه الصلاة والسلام روجې نیسي هغې نه پس سفر کوي. سفر چې کله وکړو هغه سفر نه پس الله کتاب ورکوي او ټول کتاب ورکوي. دا والا حفاظت ذمواري په تا باندې ده. زما کلام نه دی زما صرف کتاب دی. هغې نه پس که چېرته عیسی علیه السلام له یا داود علیه السلام له انجیل ورکوي هغه روجې نیسي یو ورځ چې کوم دی روجه یو ورځ کوجه. هغې نه پس دعا کوي الله یو قانون. هغې نه پس الله تعالی انجیل داود علیه السلام له ټول کتاب ورکو دا والا او د دې حفاظت ذمه داري م پتا. هغې نه پس که عیسی علیه الصلاة والسلام له الله کتاب ورکاو عیسی علیه الصلاة والسلام عبادت کوي. عبادت نه پس الله نه سوال کوي الله یو قانون راکه یو نظام راکه. الله تعالی چې کوم دی هغه ته انجیل ورکوي هغه کتاب چې دله ورکوي داود علیه السلام له زبور دله انجیل ورکوي هغه انجیل په یو ځل غونډ کتاب ورکو دا والا حفاظت پتا. خو د نبی علیه السلام صدا سلوک نه کوي. الله ډېر ناشنا سلوک د نبی علیه السلام سره وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته اول نبوت اقرأ بسم ربک الذي خلق. هغې نه پس بیا نبی علیه الصلاة والسلام کور کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها سره دی الله وحی نازلی هم کلام کېږي وصاف. که نبی علیه السلام غار حرا ته ځي الله غار حرا ته وحی نازلی هم کلام کېږي وصا. که نبی علیه الصلاة والسلام د مکې د خلکو نه تنګ راځي مدینې منورې ته په هجرت مجبوره کېږي نبی علیه الصلاة والسلام که روانېږي بېګانه الله وحی نازلی. نبی علیه الصلاة والسلام که په لاره روان دی غار ثور کې هلته کې هغه کې محصور کېږي هلته اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی الله تعالی وحی نازلی لا تحزن هغه خپل ملګري ته وایي لا تحزن ان الله معنا. هغه چېرته د دې سفر نه مدینې منورې ته ځي هلته پې الله وحی نازلوله. هغه طایف ته تبوک ته بدر ته حنین ته هغه احد ته کم یو جنگ ته ځي الله وحی نازلی. 30 کاله زندگی د نبوت تیریږي په 30 کاله کې یو منټم الله تعالی دنه چې کم دی د خپل ځان نه غافله کوي او د باندې وحی نازلی. تر دې پورې که دی په جنگ کې دی که دی په کور کې دی که دی سفر کې دی که په حضر کې دی رب کائنات په دغه پیغمبر باندې وحی نازلی. او بیا ورته وایي تا باندې چې مې کوم کتاب نازل کو نو موږ د دې کتاب ذمه داري مې خپله اخیستې ده په خپله به د دې کتاب حفاظت کومه. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا قرآن الله ما نازل کړی او زه به د دې حفاظت کومه. تفسیر روح المانی کې علامه آلوسی وایي انا له لحافظون فی قلوب اولیائنا. هغه وایي الله وایي چې زه د قرآن حفاظت کومه د خپلو اولیاو په سینو کې. نن چې دا ماشومان دا قرآن ختمی او خپله سینه کې ږدي نن دا د زمانې ولی دی محترمو. که یو کس قسم وکړو چې زه به ما دې قسم وي چې زه به سبا ولي سره میلاوېږم او که طلاق یې واچول علماو له راشي حضرت سبا د ولي سره قسم مې کړی دی ولي به څوک نو که ما او تا ته رانوتو د ناسته مجمع کې څوک ویلی شي چې زه د الله ولي یم؟ نشي ویلی. مونږ دا ویلی شو چې دا کم چا قرآن یاد کو خپله سینه کې ځای ورکو دی د الله ولي دی.